یوم شهدای پولیس ګرانو کتونکو 4 اګست هغه سپوت هغه نډر افسر چې د هغه نوم صفت غیور و د ترهګرۍ ښکار شو او بیا د هغې نه پس دغه ورځ مانځل شروع شو او هغه ټیم کې آی جی پي ناصر دراني و او یقینا دا پولیس ته د خیرات تقسیم پیش کولو دپاره د هغه دغه قرباني لازوال قرباني هغه نن د دغه یتیمانو بچو دپاره دغه کونډو خویندو دپاره یو زبردست اقدام ګرځېدلی چارسده کې خو دغه شهدای پولیس هفته چې هغې پولیس افسرانو وینې ورکړې مختلف تنظیمونو ته ورسره چې کوم دی نو په قبرونو باندې سلامي وکړله او بیا کورونو ته لاړل فیکج یې ورکړ او بیا چې کوم لوی تقریب را جوړ کړو هغې کې ډي پي او چارسده پردن د یو ماشوم سره میلو شو په خپل لاس محمد وقاص خان هغه ماشومانو کې کیلونې تقسیم کړې او هغې کې د شهدا والدین بچي هغه راغلي او په دغه تقریب کې برپور چې کوم دی نو ګډون کړو ګرانو کتونکو یوم شهدای پولیس دا تقاضا کوي چې دغه یتیمانو سره د دغه پولیس قربانو ته موږ د عقیدت پرځونې وړاندې کړو ورسره هغه پولیس خلکاران چې هغه کرپټ دي هغه د رشوت په بلپودې باندې خپل ژوند کوي هغه د غلطو خلکو ملګرتیا کوي نو هغوی ته هم دا پیغام ورکوي چې دا قوم تاسو خوښوي ستاسو دغه لازوال قربانۍ هم خوښوي تاسو سره مړان هم کوي ستاسو دغه شهادت باندې فخر کوي خو نفرت کم ځای کې دی چې حکومت تنخواه درکوي ما به د مسعود احمد بنګش صاحب نه کله خبر اورېده چې پولیس والی به راوغوښتې وي تنخواه یې څومره وي 75000 وي کلي کې د خلک عزت کوي وي آو نو وي نور څه غواړئ عزت ته هم شته پیسې هم ګټې نو خدمت وکړه او د دې رشوت نه اجتناب وکړه نو داسې پولیس خلکاران چې هغوی سهار نه په دې کوشش کې وي چې د چا خونه بړنګو او کوم ځای کې به چې کوم دی نو رشوت اخلم نو هغوی د دې ورځې نه قیاس والي چې دا نن ورځ دا خلک دا کومه مینه درکوي نو دې ته وګورئ بل ګرانو کتونکو ډي پي او محمد وقاص خان دې پیرې چې کوم تقریر یې وکړو تقریر کې کومې خبرې وکړې وي د قبر ته سلامي کور ته درتګ دا ډېره وړه خبره ده دغه شهیدانو لپاره په دغې شهیدانو په وجه باندې نن موږ په امن کې یو اگر چې بیا په پښتونخوا کې به د امني پهلو ده پولیس چې کوم دی په دغه اول دسته کې جنګېږي او د دغې حالاتو مقابله کوي په کمو وسایلو کې تاسو د پولیس پټرولینګ وګورئ که نه نو 65 لیټر دا د تاڼې د موبایل دي سوچو کې دا به یو میاشت دا د 2-3 ورځې تیل هم نه دي 195 ورکوي خو هرې تاڼې سره چوکیات دي رایډر دي او د سیچو تیل دي پکې نو د موبایل ډرایور په دې تلاش کې وي چې زه 1,000 روپۍ چا نه والم چې زه تیل واچو نو دا رشوت ته څوک جوړوي د حکومت یې جوړوي دا خبره اخمه ده او د یو غلط سړي نه هغه 1,000 روپۍ والي نه هغه ته بیا لاس واچي نشي جوړي د سټیشنرۍ د مرمت دا پړو کې د مالګې برابر دي نو دې طرف ته هم توجه پکار ده نن امید دی چې وزیر اعلی داسې غټ اعلان وکړي ځکه چې آی جي پي صاحب هغه په خپلو خبرو کې خو کلو وي او په دغې ورته خیرات تقسیم پیش کوم چې د پولیسو نمایندګي وکړه چې موږ سره وسایل او تنخواه دا ډېره زیاته کمه ده ګرانو کتونکو دغه هفته موږ مانځو خو دې هفته کې داسې پیښې رالې په تحصیل تنګي کې د پولیسو د ولسو د سیاسي خلکو او بیا د منشیات پروشو ترمنځ تاوتریخوالي نو په دغه ریپورټینګ کې موږ چې دا بوختو نو دغه هفتې هغه شانتې دغه موږ ونه کړو او حقیقت دا دی چې لکه
زما خو ټول خلکو ته پته ده چې زه د دغه دندې خلاف یم، خو هغه مشکلاوتي جرګه ده، خو هغه امن جرګه ده، نن د هغې غړی یم او هغه پلیټفارم نه مواز پورته کوم، صحافتي مواز پورته کوم. خو په حقیقت کې فرمان چې کوم دی نو هغه سره زموږ یو ډېر ناستې شی و. دا دومره سخت صورتحال ما ته مخې ته راغلی و چې عجز طبیعته سوشل ورک بل د سلام کلام او د حجرې هغه ناست کس لکه دا حقیقت دی دې خلکو له چې دا پیسې ورشي نو دوی کې غرور تکبر راشي او داسې خلکو له پیسې ورغلي چې نه د ستړموش او سلام کلام چل ورځي نه د ناستې پاستې چل ورځي، بس ډکېږي تشېږي پیسې ګټلې د ګاډي نه راکوش او لاړ شو، نور جون چې کوم دی هغه ډېر بل شان دی. خو ده بډې وهلې او ما د ده سادګي او عجزي لیدلې ده. نو هغه خبرې هم پکې مخې ته رالې، هلته هم هغه سره تعلق و. دلته کې لکه انسان دی د انسان تعلق سره راځي، صحافي ملګری هم دی او زموږ هغه ډېر زیات تعلق دی، نو هغه سره تعلق و. نو په تعلقاتو کې کله چې داسې صحافتي فرایض راشي نو دا ډېر بیا زیات ګران وي چې کاروی شي او په هغې باندې ته بیا رپورټینګ کوي. اوس ډېر خلکه وایي چې یاره خاموشي او دا او هغه، نو دا ضمیر داسې عجیبه څیز دی دا دې نه پرېږدي غلط کار ته، دا کې نشته. تاسو وینئ دا خلک وایي چې کمنټس، نو کمنټس کې پی ټي ایم بعضې افغانیان پی ټي آی خوا خو لګیا ده، هغوی خو مقدس ضایع کوي. اوس پکې آیس فروش په هغه پارټۍ کې دي، نو د هغې کم ټوټان چې دي موږ به ورته کوتري ویو چې هغوی له نوڼی ورته ورچوي که نه، نو هغوی خو چې کنځلې نه کوي او کمنټس ولا نه کوي نو څه به کوي. خدای یاد ساته سبا هم په کور را روانه ده ورمان به وکړي چې بل ته تاسو کوی که نه که نه، نو په خپله هم پکې یو ورځې لار کېږي. نو د فرمان د ښه اخلاقو د ښه والي ما په دغه علاقه کې خو ناستې شوې دی په تنګي کې، هغه د دې ورور سره شوې دی، بیا هم ورسره کښېنم. خو دا کوم صورتحال چې رالل، کومې کاروایۍ چې راشوې نو هغه موږ راپورټ کړئ او دغه شانتې رپورټینګ باندې خلکو ته اعتراض وي، خفګان وي، هغوی وي چې بس مه وایه داسې، بس پرېږده چې، نو دغه د هغوی خمخیالي ده. او دا ډي پي او 400 محمد وقاص خان چې دا کم صورتحال لا شروع کړی دي، نو هغه خلکو چې سوالونه دي چې دلته کې غټ غټ نور دي او په هغوی باندې چا لاس وانهچو، د هغوی مخې ته روزانه 335 ګاډي ولاړ وي او روزانه چې کوم دی نو پیسې دغه کېږي، په دغه شکور علاقه کې دغه ځای کې چرس خرڅېږي، د هغوی نومونه په علاقه کې دغه کېږي. نو دا په وړو کې د مالګې برابر دي. اکثریت خلک چې کوم دی هغه ټیک ټاک دي، خو څوکي خاموشه دي، خو غږ کوي نو دلته پولیس والا ورسره میلو وي، ورته دې ښیي ځان له مسلې ګوري. نو د هغې خلاف هم کار روان دی. خو دا پولیس شهدا هفته وه، دې کې پولیس ډېر زیات مصروف و. نو ستاسو دا کم سوالونه چې دي چې ده ته یې لاس ولې وانهچو، ده ته یې ولې وانهچو، هغه ته یې ولې وانهچو، بلکل به ورته اچي. خو د هر چا سپورټ ورسره وي خو پرېښودو والی نشته. دا یاد ساتئ، دا هم درسره واده ده، ستاسو دغه ګیلې هم ختمېږي چې دا واقعي ده. خو داسې یو کس سره کېږي نو بیا به د سیاسي انتقام راځي. نو پولیس له خپلې دغه وعدې دغه کاروایۍ هم ټیک پکار دي. نو یو وارې بیا شهدای پولیس ته سلام، هغوی بچو ته سلام او هغوی ته د خپل هر قسمه د ملاتړ د تعاون یقین دخاني.